د دې روایاتو په تناظر کې وګوره زموږ د معاشرې څه حل دی. کتلی شوي دي پیسې پوره اخلي وزن به کم درکوي، پیسې پوره اخلي سیز به خراب درکوي، سیز به 2 نمبر درکوي، سیز به عیبدار درکوي. زمونږ به د لږ شانتې عمر کې ابلوز مې امونه اغستل، د پاسه بیا سټیکر لګېدلی و خو ښکلې تازه ښکارېدل. ما ویل جي د خپله شاپر کې اچوم، نه جي دا برابر دي، دعا به کوې راته. د پاسه پې سټیکر هم لګېدلی وې، رو مې فرش کې مې کېغوستل، د شپې مې راواغستل چې سټیکر مې ته لړ کړو، هغه سټیکر ځای داغي و. دا زمونږ مسلمانی ده. د 100 روپو دپاره زه خپل ایمان خوارومه، به د 100 روپو به ته څه وکړې د خدای بنده، ته پې مالداره کېږي و د خدای بنده ځان تباه کې لګې. زه ډېر خفه شوم چې یو غریب سړی به د 100 روپو د 200 روپو ځان له یو څیز واخلي، په هغې کې به نیم خراب وخېجه به لړه کي، د هغه د زړه نه به څه وځي. او بیا په داسې دور کې چې هر څیز اسمان سره خبرې کوي. نو زمونږ د معاشرې هغه ادنا انسان چې ریړۍ لګولې ده، امونه خرڅوي، سبزي خرڅوي، هغه هم د خپل وس عمره مسلمان له دوکه ورکوي. پیسې پوره واخلي سیز به 2 نمبر درکړي. نو دغه خلکو ته حکم دی چې وای تاسو الله نه یریږئ، دا د بنده حق چې ته ووهلو ته څه وایې چې د الله په علم کې دا نشته،